د اوخي پی او د اوخي میتیازي نبی علیه الصلاة والسلام امر کړی دی چې دا سکی دا شفا ده. نن سبا ډاکټرانو ثابته کړې ده کینسر وغیره د هر قسم د ډیرو امراضو لپاره علاج ده. بسم الله شیخ صاحب داسکو اول شروع د تانه کوم. بسم الله لاندې کینه. بسم الله بسم الله بسم الله. خبره خو دې صحیح ده شیخ صاحب. په یو غذا کې نبی علیه الصلاة والسلام بسم الله حکم کړی خبر جاری ساته. بسم الله یو څو صحابیانو ته صحابو ته چې اشربوا من ابوالها والبانها وی خود شي خرمانی ونه لګي نور توسکا ما صرف سنت يعني عمل وکړو الله دې پکې موږ شفا واشي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د میتیازو نه ځان بچ کړئ، عام طور باندې عذاب قبر د میتیازو د وجې نه کیږي. او مشهور روایت د بخاری شریف دی چې رسول الله علیه السلام دوه قبرونو باندې تیر شو او وی فرمایل چې اے صحابه د دوه قبر والا ته عذاب کیږي لګیا دی. او عذاب څه د وجې نه کیږي؟ د دې وجې نه چې د یو کسب د میتیازو نه ځان نه بچ کولو او د بل کسب چې دی نو چغلخوري کوله. دې نه دا معلومه شوه چې میتیازې که د هر یو زناور وي، که د انسان وي، که د ماشوم وي، که د مشر وي کشر وي، که د زناور وي، که د غوا وي، که د اوښ وي، که د هر یو شي وي، خو دا حرام دي. دې نه ځان بچ کول پکار دي. یہ صرف ساس کو نه بچ کولو د وجې نه رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي چې عذاب قبر به دې کس ته کیږي. او بیا بعضې خلک په سوشل میډیا باندې راشي او وایي د رسول الله علیه الصلاة والسلام حکم کړی دی چې تاسو دا د اوښ میتیازې او د اوښ پی دا سکی په دې کې شفا ده. بالکل دروغ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه کسان رالل، هغې ته عرنیین یو قبیله وه او هغه چې رالل منافقان وصل کړي. هغې چې رالل نو بیماران شو، مدینه منوره کې او خېټې وپړسېدې او بیماري کې مبتلا شو، مرګ ته نږدې شو. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته ورته وفرمیل چې تاسو اشربوا من ابوالها و البانها، تاسو د دې اوښانو چې دی نو میتیازې مسکئ او تاسو د دې پی مسکئ، نو تاسو له به الله تعالی شفا درکړي. نو ټول علما فرمایي، اکثر علما چې بای دا رسول الله علیه الصلاة والسلام ته د وحی په ذریعه پته لګېدلې وه چې الله تعالی د دې شفا د دې کسانو شفا په دې میتیازو په دې پیو کې اچولې ده. یعنې تاسو راته وښیئ چې یو صحابي په دې حدیث باندې عمل کړی وي، یو تابعي په دې حدیث باندې عمل کړی وي. که دا حکم عام و ټولو خلکو ته شامل و، څنګه چې دا ګمراه خلک لګیا دي، خلک ګمراه کوي او غلطې افواهانې خورئ، که دا خبر عام وه نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صحابه د هغې وروسته تابعینو د هغې شاګردانو یو کس خو په دې باندې عمل کړی و که نه، یا یو صحابي یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګوره کله چې هجرت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مدینې ته وکړو، حضرت بلال، ابوبکر صدیق او بعضې صحابه دومره بیمارانو چې چغې به یې والې خېټې پړسېدلې وي، چغې به یې والې چې دا مکې خلک دی الله تعالی هلاک کړي. مونږ چې دی نو مکې نه وویستو، خسته آب و هوا وه او دلته چې دی نو هغه ټیم د مدینې آب و هوا ټیک نه وه. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دعا وکړه، الله تعالی هغه آب و هوا صفا سوتره کړه. پیغمبر علیه السلام خو دوی ته ونه ویل چې تاسو میتیازې اوس کوئ د اوښانو، تاسو به ټیک ټاک شئ. خو صرف د وحي په ذریعه دا حکم د هغې دپاره خاص و. عمدة القاری شرح د بخاری ده، په هغې کې هم هغې لیکلي دي امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام ابو یوسف، امام ابو ثور رحمهم الله تعالی د دې ټولو دا مذهب دی. ټولې میتیازې چې د هر چا دي ټولې پلیتې او ناپاکې دي. عمدة القاری کې لیکلي دي چې رسول الله علیه الصلاة والسلام دی له کوم اجازت ورکړی دا د طور د ضرورت و. لکه قرآن عظیم الشان الله تعالی فرمایي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، چې کوم سړی مړ کېږي او د انتهایی مجبوري درجې ته ورسېدو نو خو موږ هم وایو چې بیا ته چې دی نو د خنزیر غوښه هم خوړی شي، بیا ته د خر غوښه هم خوړی شي. اخو په حالت د اضطراري او حالت د مجبورۍ کې په طور د دوا او په طور د علاج باندې داسې هغې کړی او د وحي په ذریعه ورته ویل شوي وو. اوس خو وحي نشته دی چې یو ډاکټر چاته وایي چې ته د اوښ میتیازې اوس کا تاله به خدای شفا درکړي، او که ټیسټونه وکړي او ورته ووایي چې په دنیا کې بل هېڅ علاج نشته سوا د اوښ د میتیازو نه، نو بیا زموږ ټول علما وایي چې ټیک شو، ځان بچ کول فرض دی او ضروري دي، نو بیا دی دا حرام شی هم څکلی شي. خو عزتمندو ځان ساتئ دی نه. او دغه رنګې ګوره عمدة القاري کې دام لیکلي دي، شمس الائمه رحمت الله علیه فرمایي خصهم رسول الله صلی الله علیه وسلم بذلك، رسول الله علیه الصلاة والسلام دا سیز دی دپاره خاص کړی و، ځکه چې د وحي په ذریعه ورته پته ولګېده چې دی له الله تعالی په دې کې شفا ایښې ده.
او بیا هغه حدیث عام دی ما چې شروع کې ویلې چې استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه چې عذاب قبر نه ځان بچ کوئ د میتیازو د څاڅکو نه ځان بچ کوئ او چې ځای کته بیا د اوسکي نو عزتمندو د دې خلکو په خبرو کې مه راځئ په دې باندې علماو اتفاق دی او هېچا په دې باندې عمل د صحابو په دور تابعینو تبع تابعینو سره پورې په دې باندې چې عمل نه دی کړی